दामियास मुबारका रजबुल मुरज्जब न्याश्ता बेगा पदी के रुपये जुमेश पवा तकरीबन दजारत तशकीन अदा खतरे अरे दामियास पहा सलूर न्याश्त की जिमिना अर्बाअतुल हुरुम रसूल सिबार के अल्लाह पाक फरमाई कि बकाल के दुलस न्याश ताद रज़ जिक्र अल्लाह आसमान उसमें की पैदा करी आमिना अर्बाअतुल हुरुम बदल दुलस की सलूर न्याश का फरमान दी इज्जत न्याश की इधर न्याश तरफ की करीब तआव वक्त बेहतरी और फजीलत बरकरे दे जो बादे की यो न्याश दरजम मुरज्जब और दे न्याश दे आज कम दे जान ला मुस्तकिल ज़िलक़अदा और ज़िलहज्जा और मुहर्रम अगर ये जिक्र दी औला दिलता शाबान नबह के और जमाल युसाली में मुस्तदा न्याश के कम शुरूदा ये तरजम मुरज्जब हुए दली मुबारक की न्याश दिलेर ज़ियाद खुसूसियात और एक ज़ियाद बरकत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि मोहम्मद किताब मा सबता मिन सुन्नाह या बिसुन्नाह के जिक्र करी रजब शहरुल्लाह वही चे रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई चे रजब अल्लाह न्याश पूरी दा अल्लाह की मदद निस्बत तवज्जुह शराफत अल्लाह तशरीफ शाबान शहरी और दी पसे जितने मक्का म्याश दा ज़माम म्याश दादी निस्बत रसूलुल्लाह मुबारक नाम तक व रमज़ान शहर हुर्मत और रमज़ान मुबारक दा म्याश जिला दा ज़मान उम्मत का पार मकसद दी जुमलो दाद ची पदी म्याश दरजत के दा अल्लाह दा तरफ न खुसूसी मेहरबानी बटूर बंदिगान बांधे औलिया रसूलुल्लाह मुबारक दा रहमत और शफकत मेहरबानी बशाबान की बीवी औलिया रमज़ान मुबारक की उम्मत रसूलुल्लाह मुबारक दा ढेर नेमतुन अल्लाह पाक पर गई जे इबादतों ने भी ऊपर सोचता अल्लाह कबले पाया चलता नफल वल फर्ज कबले ढेर बरकत नहीं पड़ी बल हदीस के फरमाए कि इन्ना रजब शहरुन अज़ीम रजब म्याश योदे म्याश तदाअफ़ फीहि अलहसनात बनी की नेकियत दुजनकी मन साम यौमन मिन्हु कान कसियाम सनतिन चाची बनी वरस की ओजो की ओला पर जब म्याश तौरत की गोया जदियो का तो जो सवाब देता और की और देयो का रोजी हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत थी क़ालत रजब शहर अज़ीम रजब म्याश ढेर म्याशता युदाइफुल्लाहु फीहि अलहसनात बदे म्याश के अल्लाह तुझने के और गई वमन साम यौमन मिन रजब फकअन्नमा साम सनतिन चाची बदे रजब म्याश के रोजो निवला कोई जियो
ولې نو دا ورځ کې دې سوال کوي دا الله نه مگر کله یو سوال کوي نو الله به سوال قبول کړي ومن صام منه 15 يوما كاتبك بنزل السورة روجه ولا نادى مناد من السماء يو آواز توكي آواز كون كدا اسماننا قد غفرت لك ما مضى يا الله پاک شاید اللہ پاک باوازو کی چیزا ماتا توبخل گناہونا مغفرت کرد معاف نکرد ما مضى سمح کی گناہونا جستا کری من اللہ معاف کری نو عمل درست اخبر او سرکا دادا دی رجب دمیاشت برکات و فضائل نبی علیہ السلام مبارک کو امام ترمذی دا حدیث روڑے ان فی الجنة نهرا يقال له رجب وجنت دیونے رضی جرید رجب وی اشد بیانا من اللبن دادی اوبدم وی نسبی نو احدا من العسل شاعت نفوکی یو استجاب پر جب کے روجہ انہی والپدی نیاش کے اللہ بیدہ دیر نفرو دا کلی ور سپین دا پیو دا خور شاعر و شاعر کا جنت اسکی اللہ و دیکھئے یو اشپدا بدی رجب پمیاش کی یو اشپد بدل شباب دے کم سوک نیک عملو کی رب کریم بدانی کے دل دسل کال کا عبادت کرتے دارو کمش بھی وذالک السلس بقیہ من رجب داد رجب اخیری دریش بھی اتیشتما نیشتما دیرشا او ویشتم شپی زان رقبل فضیلت ولی جدوار جان سردار مبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویشتم شپبان میراج دتے قدیم ناش ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی رجب کی اوشپد چغیتا اتشتم شپویا انیشتما یا دیرشما وقت شپبان دی چچا دول سرکات منس ادا کر دول سرکات منجو او پدا منس کے در الحمد نباد یشرت ہوئی قرات ہوئی او سر تولسی و بیاد مانزنا پس سرکت سبحان اللہ و بحمده والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بیادا کلمہ سردلو استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القيوم وأتوب إلى سدر دوي أو سدر درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم أيو درود شوي سدر درود شريف أو الذين بعد جدي صدوا أو جل بدعاء تردش بيجي عارف بكي تدعمل دولس رکات منس او دائنا بعد درود و استغفار او کرنے تبکیل سبحان اللہ و بحمده و سرویدہ بیان کرنا او بیان صحابه کو جو بس نو کپا او اشتبر و جنس دارے خودان لسواب دارے ذکر رازی
بیدار پاتې کېدو سره بیا پېشنهادي وکړي او په سبا د روژه ونیسي په 20مه ورځ. د دې په حق د ابي هريره صاحب فرمایلي دي من صام يوم 27 من رجب، چا چې د 20مې ورځې روژه ونیوه، كتب الله له صيام 60 شهرا، الله بدل د شپېتو میاشتو د روژو برابر ثواب کوي. وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، او اذا هغه شپه ده چې په دې شپه جبريل امین علیه السلام حضور پاک ته راغلی، معراج په شپه وکړه نه. نو بعثه الله تعالی، او بیا دا د جبل ثواب دا دی چې دا سړی به الله فورا د قیامت راپورته کړي د قبر نه آمنا، په امن سره به راپورته کړي، د قبر نه به په امن راپورته کېږي، یره به ورباندې نه وي، هیبت به ورباندې نه وي، پریشاني به ورباندې نه وي. ومر علی الصراط، او دا سړی به بیا په پل صراط چې تېرېږي یهلل ویکبر، روان به کېږي او دا ذکر به کوي چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حدیث کے راتے چھ سوک بنی ماننا درود ہوئی اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اور کیا دا دعا ہوئی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح، او یا کرد او کیا دا دعا ہوئی رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعمل فإنك أنت العلي العظيم. او دا ہوئی رسول اللہ مبارک فرمائی او بسمان رجوع نویدت دبایت بی کریم خپل رضا و نصیب کی. دا اویشتن شمی دا معراج دا شمی انس خاص نکون اشتا اما دا بیچے برکات نفل بی و اویشتن اشبابان دا تنگی قوم کے سبیل ارتبیاو خیمہ چلا اویشتن اشباب کرنے احدا چې برکاتو کی او بهر رکعت کې د الحمد لله یوش کرتے قل هو الله احد ہوئی 21 مرتبہ، یا بدین رکعت کے 21 مرتبہ قل هو الله احد. نمازنا پارشی لس کرتے درود ہوئی او بیا دا دعا کوللی اللهم انی اسألک بمشاهدة اسرار المحبین وبالخلوة التي خففت بها سيد المرسلين حين اسريت به ليلة 27 أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين. وبياور پسدا دعا نشترت اولنی یا یو طلب کافی نہ
اکثر بزرگان نیکان داشت ویشتم رجب بخطی ہے محافظ پکی جوڑی تھتے یو کس کل کلکو قوم پی غالب شیوش واقعی والا مجلس جوڑ کی نوڑیر مسلمانان راوش نسوک پکی ناپ وی سوک پکی تقریب کی سوک پکی ذکر کی دشمنی پوری داسیوی کی سوک صلاة تسبیح کی سوک دا قرآن ختم پکی کی فخواب شبینی ختم پوری اس دا رواج ختم کرنے دے خلق رواج شبینہ بابا ٹوٹ کلی خلق بہت کماس ہر چیزی کی بشبینہ ہو محفل دیگی شبینی کلی دی پکی ایو در بکن بیو دان قرآن شروع کی دا الحمدللہ کشمنی بکی دا پور ناس کرنے تیرا مطلب ہے پولو دیش پیور ختمی دبا سوائی پر سینہ کی زور اس کا دور نو دا شرینی بکیرے جارے دشمنیو کرل و سابق در مجمع کو بسرو جبو تیرا مطلب ہے پولو نو کدا سکی گی جسو نخبر استعداد مطابق دا صدقہ سکینی ہوتے تلاوت کی بھی کرتے رہی ذکر اذکار کی ثواب اللہ اکبر پدی رجب کے عجیب عجیب کاروں شیری یوم کتاب کا شوید چدا حضرت نوح علیہ السلام در رجب پر پہلے تاریخ در کشتے روانہ ہوا کتاب کا شہدی احق کا جنہی رجب بہوشتمش بباندے زمون استاس کل محبوب مبارک اللہ معراج تبرن دے معراج پدیش بہوشتم باندے پا مسلمان باندے کچھ فرش شہدی پدیش بد معراج باندے زکاة فرش شویدے ناکور اہم عبادات بدین جاش کی پویشتر مشپا فرش شوید منز زکاة ناغٹ بٹ ارکان کی اسلام پدیش رجب کے حضرت حفصہ میں منبی وفات شویدہ عبداللہ بن سلام و زید بن ثابت سعد بن عبادہ و سید بن خدیر و عابیہ بن خدیج بدین یاش کی وفات شویدی امام شافعی امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام مسلم قشیری بدین یاش کی وفات شویدی معین الدین چشتی غریب النوار رحمت اللہ علیہ بدین یاش کی وفات شویدی دیو جن خلق پر رجب کی دعاغ حسن کئی چگوری بہت دے بناظر کمالات بیانی ضرورت تصرف درد بہت لدو نوے ماں درد دانیت ماں سرشتا جخواجہ سے نہل نکا انوان مسلمان نو اللہ دیو چل انوان با اسد لدرات دیو سنیو گولی تو اگر اتدا لغل ہوگا لشپیلشتا پیلشتا لشپیلے کے لئے تاثیر نبت انوان داخل لگاکو اور ایکو چرابنا در مبارک و روحانی تصرفم لر توجہ بے وقت انوان بدل رکھو جسے کہ توجہ ور را بس بیاد اچھا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے تو بتا باتوں کو مشکل ہو سردا کہیں مشکل ہو تو مسلمانہ بلد بردان بلد بتلاوت قرآن عظیم دیر زیادہ فاجہ سے
ظاهر بپټه او چې کوم مراد او مرید براد مخلص او چې دې په ورته وړو او ته یو کته دې جلالي او اسمت سره باندې وجه درا دا فاجاس کرامات دې بل قصه کې وجسي خپل معرفت الله راوړل ویوزر یو فقیر دار دې مالدار او بابا کې ناس کو ویبا ولا وی د وطن کې خو د نور دی په وطن کې خو بیا چې هغه په اخر کې یو دان راوړل د نیچه کې دی و نیمه مال راکړه دا واجا سره چې څنګه مو بیا په تدیر کوي یو کې انقلاب را دا له کور شو دی دنیا بیمار خاص هغه غریبانان دې پیسې واسطه دا په تلاش او یو کې ورته عبادتونه لري له وشتي اخر د خواجه عثمان هارونی رحمت الله علیه حلقه تجربه سي خواجه عثمان هارونی ورته په بیان کړه او وی وی الله زمانه او شفاعت رحمت الله علیه سره د ملاقات شوه او د بیا د داتا گنج بخش رحمت الله علیه په دربار کې چې لکشي کړي هغه ته اوس هم ستاسو په دې دی ورته د چې له تیرګه او کمالات د داتا سے پوری د نبی رسول وی گنج بخش بد فیض عالم مظهری دوری خدا ناقصان را پیر کامل کاملان کارا دا سدیر کڑیگانی ویلی او بیا دا بیرتل دی کستان تا واپس راش ور دا میاش کے دیر روی پاکان نیکان دنیا پردشیوی ومان شوی دا خواجہ سے رحمت اللہ علیہ پدی میاش کے او وفات شوی دا رجب المرجب حالات دی ما تاسو مختصرا ذکر کړ د دې میاشتې په ویشتمه شپه باندې راغلې ده چې هغه شپه د معراج ده او د معراج دا شپه چې ده دا په اسلامي تاریخ کې یو ډېر عظیم اهمیت لري یو ډېر لوی عظمت او شان لري چې دغه ویشتمه شپه وه او د دواړو جانو سردار په مکه معظمه کې دي سخت امتحانات کې تېر شوي حضرت عبدالمطلب وفات شوی دی ابو طالب صاحب وفات دی خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکم د دنیا نه پرده شوی ده مشرکینو یو ډېر لوی جبر او زور شروع کړی دی د مکې کافرانو دواړو جانو سردار ډېر زیات مبلن دی ډېر زیات صفه دی کله چې دغه شپه راځي د دواړو جانو جانان زموږ سردار مبارک د بیت الله شریف په خوا کې د حتیب سره چې دې ته هجر ویل شي او دې ګډ ورسره خوا کې د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور مبارک دی دا د حضور پاک کور مبارک کې د ابو طالب صاحب کور دا بدلته کې ګذري تاریخ کور په کوټه کې او یا په حبیب کې مبارک ګذري او بدلته کې دی مشبدا رب کریم جل جلاله جبرائیل امین علیہ السلام کا حکم پہ چلا شدما حبیب پر سبحان اللہ دا دین جال معراج واقع شروع کی دا انشاءاللہ تاسو د تفسیر بیا ورما د دې ذکر په پنځه سبا سپاره کې په اولي آیات کې الله پاک کړی Tempo aqui, eu
सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। रब्बी करीम पदी आयात करीमा के अल्लाह महबूब का असरा जिक्र करे नहीं। असरा दशमी को वक्त की बोतला व सफर का अल्लाह ताला फरमाए बाकी रहा बता तरज बोतले दिखबल बंदा दशमी पस ही सके द मस्जिद हराम ना मस्जिद अक़सा ता आ मस्जिद अक़सा बारकना हौलहु अल्लाह फरमाए चिमदारे चाचा पेर बरकतुना चूड़ी दी बैतुल मुक़द्दस के नंद इस्राएल को कब्जा के अगर चाचा पेर दानी बरकत अल्लाह वित्तजू अल्ते इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का बर लिख पैगंबरान सदपार अकबल हबीब का तबोतले लुरियो मिन आयातिना दिल पार चिमुद्दत तदब्बर कुदरत नखे व अलामी उखा इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। बेशक अल्लाह और रिदुन के और रिदुन के रे और या लहू समीर राजी हुजूरी पाक तक की जमाला हदीब रिदुन के और द्वारा मानगाने उलमा की लहू समीर सुख राजी की अल्लाह पाक को सुख नबी अलैहिस्सलाम दादा तफसील वाक़िया कुल मंदर में दादा इंशाअल्लाह तफसील जबल जुमा हम तदक्कर देने में तकसीर शुरू होगा जनेराज तशमीर हालात मुद्दास मुस्तनद इल्म हासिल शी बेवाक़िया कदीमा दे इत्तिफाक